داسي اے ناسونتا اے د سپیو د خنزیر عمر مخکې نیولې دی ساقي جان باندې نومېږي قسم دې مخې وګوره د هغه د خنزیر او د هغه په مخ کې فرق نشته لعین انسان دی او رذیل انسان دی خبیث دی او دوست دی ګیا ګزره چې په انسانانو کې ګورې دا ساقي جان وګوره قسم دې خدای مخ مسه کړی دی دې مخ راواړوه د بیزو غوندې د شادوګانو سې د خنزیرانو سې د اسخا مخې نیولې دی اوږد مخې دی بدنګه ډېره سوخت لاسه راله خندام راشي خو زه بیا په دې خبره باندې خوشحاله شم زه وایم چې دا خلک مې په پښتنو باندې وپېژانده نن وایي په پښتونخوا کې په ټولو منبر باندې د ساقي جان خبره وشوه او د ساقي جان خلاف خبره وشوه نو پښتنو زه تاسو سره یوه مشوره کوم زه د خپل نوم چینج کوم او ځان له بدامني نوم ږدم چې د پښتونخوا په هر منبر باندې د بدامنۍ خلاف خبره وشي شاید چې په پښتونخوا کې امن قایم شي زه دغه ملایانو صاحبانو ته مخاطب یم چې ملایانو صاحبانو دا تاسو چې څنګه په جذبه باندې او په ولوله باندې په منبر باندې د ساقي جان خلاف خبره وکړه که داسې خبره تاسو په دې 13 کالو کې په دغه منبر باندې کړی وې د امن خبره کړې وې او د بدامنۍ خلاف تاسو خبره کړې وې نن به په پښتونخوا به نن جنت نن به په پښتونخوا کې امن نن به وزیرستان داسې په اور کې نو نن به باجوړ داسې په اور کې نو د سواد د 2008 او 2014 به دغه حالات نو نن موجوده به د خیبر او د دیرا دا حال نو یا مولوي صاحب کتا په منبر باندې دغه شانته کې خبره کړې نن به د پښتونخوا چې کومه پولیس شهدا او شهادتونه ورکړي دیو به داسې بې وخته شهادتونه نه ورکول یا مولوي صاحب کتا په دغه منبر باندې تا دغه شانته کې کلاو خبره کړوه نن به مفتي منیر شاکر دغه شانته کې نه شهید کېده نن کتا په دغه منبر باندې دغه شان خبره کړې وې نن به مولانا خانزیب صاحب نه شهید کېده کتا په منبر باندې د امن خبره کړې وې نن با ګیلمن وزیر نه شهید کېده کتا په منبر باندې د امن خبره کړې وې نن به ریحان زیب نه شهید کېده خو مولوي صاحب ته حق چرته ویلی شي تاکې د حق د ویلو توان نشته تاله چې له سرکار نه کوم بیان راشي نو ته په هغه بیان باندې نن به په ټوله پښتونخوا کې زما نوم ورکړی شوی دی او ټولو زما خلاف بیان وکړه که همت یې ده پکې زه یو ساقي جان یم او الحمدلله نن زه په خپل ایمان زه په خپله جذبه او زه په خپله ولوله باندې فخر کوم چې د پښتونخوا هغه منافق خلک چا چې دین د خپل سیاست او د خپل مفاد دپاره استعمال کړی نن مې هغه خلک په ټوله پښتونخوا باندې وپېژانده تاریخ به مې انشاءالله نوم یاد ساتي تاسو ټول دغه شان ډوډۍ به وخورئ او بیرته به مړه شئ الحمدلله فخر کوم په خپلو پښتنو فخر کوم چې تاسو زما غږ دنیا ته ورسوه او تاسو منافقان په خلکو باندې وپېژانده مولوي صاحب مزید مزید په ځان کې توان پیدا کا او په راتلونکي جمعه کې دغه شانته کې په منبر باندې د پښتونخوا د امن خبره وکړه د پښتون وطن دغه بېوسو او دغه بې درد او دغه خویندو میندو د هغه کونډو دغه یتیمانو خبره مو وکړه وایي ولې دا یتیمان شوي دي دا خویندې ولې کونډې شوي دي دا ځوانان ولې ورک دي همت ځان کې پیدا کړه او انشاءالله ایک ساقي جان سب پہ باری او نور انشاءالله لاسم خلاص او تورم تیرا مرګ یو ځل دی او مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او الحمدلله زما دا ایمان دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه د ازادۍ دعوت ورکوي دا د یووالي دا د لوړوالي او دا د جرأت او د غیرت دعوت ورکوي الله تعالی په خپله غیرتي ذات دی او د هغه غیرتي خلک خوښي انشاءالله مونږ مرګ له پیدا یو مونږ د مرګ نه یریږو مرګ هسې یو ځل دی راشه چې په داسې مرګ باندې مړه شو چې ټوله پښتونخوا او ټول ملت را باندې خبر شي